الله التوفيق ورکړي د اسلام او دان له څنګه توفیق چې هغه ته خطر دی تاسو وانعمت علی فاتح اسماء في الاحسان في آزاد کړي هم امسك عليك زوجك اخبر دې کور کې ساته اوس په بیا زینب لو بجحت وذلك انها كان زاهده جب تیزه و تیزه وای کنه د پیغمبر دې ته ګورته دې ویل دا روحماني څنګه ته کنه نو څنګه دې ګور ماته زه پرای خبرو کوم ته ماته څنګه وزارت تفتخروا فخر بيت ولا زيد بسلفها إذا ولستان الغنيمة ويكون منها كان بين مناسب كلمات يقول لا تنسوني ورسي وصلنا يا رسول الله زي أنا بقى اشتد علي لسان جبل سقطشير زي العدسان والسلام أغي أمسك عليك اتشار ونكو دا پکر دوائم ما تقول تغلط كاسي لك خبري پس ما نقل كوا دي پوسي ما يروح المعني والا تغير ميلي كبري بتاتي كنا او دي استباسي تو دا مني كي دا تفسير لكني خبر پوښتنه دا پته خبره امسك عليك ذلك وجيب الساعه اتق الله ويرجى الله في امرها ولا تطلقها جرارا وقالوا بتكبر ذات في تجوز استدلال جبل سخط مكه وتخفي في نفسك فاتفات البخلص ما هرتي اللهم بك الله يحكارك دلتا بعض تفاصيل کی خبر ابن كثير هو قران وايا اخبار خبر بس قرآن وا اخوادي خبر بس الله خبر ابیا په رسو د امام زين العابدين خبره کوا د زهري خبره کوا فجأي حاتمي وابن جرير فهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم احببنا ان نضرب عنهم صفحا لعدم صحتها فلا نوجدها مين وہ شو خبر من وہی دا پیغمبر خدا فقشو لذا پر بعد مثلا بکر مدارک ہم سے خبر کی بیراغیم ذکر دی پیغمبر خدا آیا گئے دا زید سے پوچھا پوچھتا اور دا ایولی کا اور جو پذرک کی خواہش اسی پسر ہوا سبحان اللہ واپس کہ حضرت زید را گئے یعنی بہت خبر اکرنا ویزی طلاقم دے رہا خو زهم د دې مرګره یم چې دا خبره حالت څه کمالي نه دا خوخه اگر چې له مجانه نقل کړي دا زینب اوس وړي شي غوډه د مشرق او د عربستان کې اسم ستر پرده نه وځي امن نو دا حجاب په نو حجاب د حضرت زینب د وعده نه پټه او د ترې نیو او مکه تاسو چې حضرت زید په ویلي د زید د مبارک چې په نکاح کولا نو زینب یې چې کته وعده کوي غوډه له خلا اکنه څنګه سره نکاح نکوم عبد الله وتعالى نو لس کاله مخکې نه واده کولا لس کاله پس واده کوي چې خو خې نه مخکې نه خو الساتي بند کړو نو دا خبره لښانتي د عقل نه پسند او دی وی ویلا هذا اثر کې ما الله دی پس په نفسي محبت نه لري چې الله یې اخکارکم نو الله په کومه آیت اخکار کې ته مې ثم آیات الله یې اخکارکم کوم دې کې بل توي مراد موصولنا امام علي بن حسين ما اوحى الله اليه زينب يطلق هذه زينب وتلاقي زيد او نكابك في پیغمبر خدا والى ذهب اهل التحقيق المفسرين كالزهري وبكر بن علاء والقشيري والقاضي بن العربي وغيرهم كزيد طلاق كلام في پیغمبر خدا بصر نکاح ذا خبر تاخذ كل نقطه ولي يديه د خپل ځخه دی ورسته دی جېبه او ځخه دې مان پیری او الله تعالی کوي هغه نکاح کوي لیکن کله محبت خبرې دي محبت وکړه شي نه دا خبرې تاسو موي د کتاب په څیر دي ان لري د حاتم په خبره کړي خو دې اړم د څه ثابت دي او دی هغه دا نقل کړي وتخت الناس يريد خلق اعتراضاتنا خلق وې د خپل ځخه دی ورسته والله حق تخشى الله دیر لایق دې په نو یې چې الله تکم حکم درکې اقا دلته اوس محبت خبره په دې کې نکاح خبره نکاح شي او عتاب عند من سمعت على قوله ذلك دا ملامت کول چې انسان الله وایي او امسك على ذات معلومه ده دا په طلاقيه په څنډه اخلي
وعتاب على ترك الاولى فنا غربان عتاب اولا دوا پیغمبر خدا تفشه ازت استاقو خدا تسنگ خوخي اقوا واتق الله وتقي نفسك هم الله فيه او يرين بخلق ده اعتراضات الله حق بيت داغنا ورين ملامت كول فكثابت شو خبر ما تصدر او خبر بقدا والقصاص في هذه القصة كلام لا ينبغي ان يجعل فيه القبول خبر كده فكان كمن يقول منها ما اخذ ابن سعد والحاكم عن محمد بن يحيى حبان انتم جاء على بيت غير فلم يمشي مخامخه ده اغيته كور بالعشاء فابايته واپسو خبرې کوي دې معلومه سوا سبحان الله العظیم سبحان مختلف القلوب راغله خبرته فاتر سم بخال له بلغني يا رسول الله لما كنت راغله ويقول لك كده شاهد زينب بتدري وانا تخش على كده قلت له ما نستطيع امسك عليك زي واتق الله بیا په نور بل روایت کې ویل زینب ناستوا د خپل کور په ایمان کې خوشبو تکولا هغه موږ ته څه وایي کنه مور ورته کانه ورته سبحان خالق النور تبارك الله الى اخره لا تقول دا خبر زمون کې انسان دوی وزارو ان وراد من تحریم زوجي اصل څه په هدایت پیغمبر خدا په زمانه کې د متبنز خدای طرف نکاح بند وا الله دا خبر راوړه فلما قضى زيد ثلاثه فرق ذاهين وتر حاجته اذا استيقظ زوجناكها نما تعالى فنكاح جعلناها زوجة لك بيد واسطه عقدنا اثارتنا نبت تا عقد وکړو ندی په وکیل ولېګو الله په خپل باندې عقد فاسد به نکاح وکړو دې به فخر کو بیا د سمانه استاذ پرو ان الادل عليك بثلاث پیغمبر خدا ته یې پتا نه کوم په دریو خبرو یو خدا په دې انسان راځي زمانی کا استانی کې یو زمانی کا استانی کې او زمانی کا الله الاسمان نه کړی او سفیر په جبريل دی الله احکام رسول په خبره پوښتنه نه په دې لحاظ سره زما او ثاني کې یو دی او زمانه کا الله کې او سفیر په جبريل څه نو بیا ته دا تیرته پیغمبر خدا دې ته ویلې لاتا زما خبر خیال کړه فانطلقا سویدل ما ودلا پسنه کې دا خبر زما راځه احمد مسلم وغيرها ما يا زينب وشالتا پیغمبر دې کلمه کایا دې زه په دې مسله کې څه شم ویلې حتی چې الله سم مشوره وکړه ورته جمعه ته قرآن نازل شو دې زما منځنکم استخاره لكم مثل بلد راشي بس توجنا کمال په نکاح کړه یو حکم نو کو چې نکاح وکړه لکه دې پر لا يكون المسلمين مسلمانون حرج بوجو د بلدي زي خلق الشيء في ازواج بهم فخذوا د بلشو زامر اذا قدمها وتن کله کلک خپل حاجتو تدین ما یې وتره چې پیغمبر نکاح کول ختم کول شي ما دا څنګه را د دې په دې باندې چې پیغمبر په حکم ثابت وي هغه ثابت امتي مگر ها چې خصوصیت پکې نه راوځان نه مطلب او خبر د الله کې ما كان النبي حرج شي په پیغمبر ما ثبوت هغه چې الله مقرر کړی دا غره پر مقرر کړی مال کې دولت کې پنکا کې سنت الله عادت الله دې الذين خلقوا في الخطه قبل فتر شو پیغمبرانو کې مخکې ساده دا غي د پر هم دې بیان استعمال شوی اګه عندي وقنا الله قدر مقبره خبر ده الله پاک په سلام په سره شوی اګه سم چې رفي احکام د الله او يريد د الله نو يخشونه او نه يريد یو کنا سوا د الله نه کوئی تعریض پټو چې تاویل د خلکو په اعتراضات باندې تعریض لما صنع عنه على السلام الاحتلال الله يوم الناس كل موقع ابي غمر ذا خيانه شغله وكفى بالله حسيبا فوق الله حساب كون داغا د اعتراض خبر ما كان محمد سوالك خلل الذي خذ ورثه من محمد عليه السلام لا رضي يا محمد لا غير وما محمد الا رسول قد خلق من قبل رسول محمد رسول الله دري مقامات في الله نمر غلله يو غاشو ما كان محمد ابا احد من رجالكم وما محمد الا رسول قد خلق من قبل رسول محمد رسول الله والذين هم شداء الكفار دري مقامات في الله اسم محض غلله خفدين ما لهم مخاطبا لكي خبرتي وركي ما كان محمد ابا احد محمد رسول الله ودي بيجي داخل او دغه شی ما محمد الله رسول قد خلق من قبل لار دی یو سړی نه
دغه پیغمبر خدا کما شومان بچینا سړینو والو او فاطم برجالكم تصوصات لكن قوة منفيذ نغا قوة حقيقي مشتري مخيهم يقولوا النبي أولاد المؤمنين وهو أبو لهم فلا خدير أو بسيط لا منه من حقيقي لا مشتري حكمي عزت ولا ستر باقي الميراثي باقي نفقوي باقي حرمة مصاهروي لا توجد باقي تصوصات مخاطب تخشوا ادا فیسن زامن سیدی خواه وقتی پیدان سمقی فاتیری او سبا پیدا کیگی پلا سم کا خواه بوشو مجرمونی لکه ابراهیم پیداش ندان دے ولیکی رسول اللہ لیکن دا اللہ رسول دے او بیاوی قوت حقیقی لات شو او چی رسول اللہ سن قوت حکمی ورطا میلاو شو مجازی شرعی وخاتم النبی آخری پیغمبر دے یو قرط پاک خاتم دے بل قرات پاک خاتم دے بل قرات پاک خاتمہ دے بل پاک خاتمہ دے لوگ وطن کی خاتم النبی خاتم مہر تاوئی دے پیغمبران مہر دے مہر چیز پاکی ترسل لازمہ ترسل مسئلہ دا خط مہر دا خط بند مہر آخر ترسل مسئلہ لازم مسئلہ او چی خاتم النبی کی تیل سفال بائی فعال خاتم خاتمہ یختم خاتم خاتم ورستی خاتم ورستی ته ویل شي ختم کول کې شو ورته او خاتم النبی عبد الله بن مسعود ختم النبی خاتم النبی قام فعليه وتا ټول ترجمه سره ورسته او په خاتم کې مهر شو او چې مهر شو نو معنا اخري پیغمبر دا دی لازمه ترجمه په دې مسله کې ټول دنیا متفقه چې پیغمبر نو اوس پیغمبران دي یو ځل تاسو سماویلو د ختم نور په سلسله کې پیغمبر خدا بارک ګټ احادیث مولانا مفتی محمد شفیع الاستغفار الحدیث ربی کی تقریبا 50 حدیث سے صحیح سے حسن سے ضعیف دي احادیث او دا متحنم مستسلم رجل پیغمبر خدا نصب الپیغمبر البته یو پیغمبر شته چې بخا پیغمبر شته کنه دا شته کنه عیسی علیہ السلام شته نو او هغه پیغمبري اوس نه دا هغه پیغمبري مخکې شوی دا ولا في ذلك مع اجماع الامه وصل فيه اخبار او شاهد تواتر منوع تقبيل الكتاب على قول وجب الايمان كلا كلا القران كم اشاره ده فدې پوښي رابطي پتا چې عیسی د مریم حکما عدلا وان من الكتاب الا ليؤمن به قبل موته اغا په یو روایت ترجمه ده واكثر منكروك الفلاسفه من نزول عيسى اخر الزمان يقول لك پیغمبر خو تراجم دین منصوب له تخصل دین بعمل نه یا بل پیغمبر خدا قرآن سنت ته ګوري اتحاد بخي نور خبره پکې مستوي او خاتم اسمه عارف المرتبي كتب فما خاتم الذي ختم منه قالوا اخر النبي وقال مرت خاتم فلما على فاعل ما انا ختم النبي الذي فكر مسلم وقال دون خاتم النبيين فكيف ولا او يقول حفظ له خاتم المنصوص هو ولكن النبي ختم النبيين يوم فكرت مبارك خاتم النبيين خاتم صيغه مفعله ماضي اخري پیغمبر دی نو اخر خبر خلاص شو دا غي نه پس نور خبره پکې لري خبر شته دي او د دې بحث دي الله په هر سمانه واقع دل تراوی ته سم اخرونه دي قرآن سنت قائل دي احاديث قائل دي متفق دي امت په باندې سبب الخلاف کې کافر دي ويقول نصر کړي کیشو ويقول مدل خلافي اتره لا خبر اکلک دي چې برشتن قتل بکری ومن السنه ما اخرج احمد بخاري مسلم نسائي بن مروان دي رضا پیغمبر الله فرمایي زمان مثال او د پیغمبر مثال څه دي زمانه مخکې یو فریق آبادی وکړه خسته بوندي مګر یو خبره په کله ته وړتي خلک ټول تواب کړي خسته ډېر خسته خو لا خسته پکې هغه زېما زخاتم النبيين او سيد جابر بن مرفان نحو هذا ذلك دوبي متابنا لابو سيد خضرنا قال احاديث او دي الله په هر څه باندې واقفو په دې کې د سفيان خبره انور خبر کې ګوري نو غد بحث پکې دی مولانا صاحب کړی دی روح المانی ولا یا الذين امنوا الله یا کله ذکر کښینه دی یادول وسبحوا پاک له ګنا الله بکر سبا او سیلا دیګا
د مولانا شبیر احمد اکثر مقامات تراضی نے اشاره وکړي د مرزا غلام احمد خلاف دا څنګه په دې وطن کې یو فتنه وکړه دا په دې کې مولانا موضوعي مستقل کتاب کړی دی ختم نبوت په نوم باندې او که تفصیل ولوګو ته نو اصل کتاب نه کړی چې تعالی خلق دا غره کتاب نه په دې وخت کې چې پیغمبر خدا اخیری پیغمبر د احادیث روان کړی ټول جمع کړی او هغه باندې بیا د صحابو نه اجماع نقل کړي چې مسلمت الکذاب پیغمبري غوونه منله دا نه پس تابعین په زمانه کې پیغمبري منل شي چې روان ده په دې اجماع د امت او بیا لیکي د کتابونو حواله ورکړي خازن دالی کړی دي مدارک دالی کړی دي پلان کې دالی کړی ټول مفصل اقوال چې اخر پیغمبر راغی په پیغمبر بل شي تفاصیل هم نقل کړي سبوي شغل تفاصیل کوم دی ورته تفاصیل شته نو پوریږي چې هم نو نه تاسو تفسیر القرآن کتل لري کنه کتل دا ټول تفاصیل حواله به ورکړي او د دې زماني علما نقل کوم ځکه چې خلک وایي دا زماغه مقابل دي مرزا زما مقابل دي ځکه نه خلک زړې تفاصیل د نقل نه دا خبره بیا حد ایماندارو یاد کې الله ډېر ډېر تحلیل او تسبیح وغیرہ ذکر سیره ډېر په هر ټیم وسبیح پاکي غني سبا والذي الله ذات يصلي عليكم چې رحمت لګي پتا سو ملائکه د صلات الله طرفنا رحمت لګي او زما واستانه چې دادي استغفار او دلته مونږ وایو شوابیخ وای دی لفظ دو ترجمه په یو وخت کې وایا حقیقت او مجاز او مشترک دی دو ترجمه والا شو احنا پوی نه کیږي نبي ابصره معنا بواري محمول مجاز تو مجاز دی یو معنا عام بواري حقيقي بلاغي یو فرق کې مجازي به بل فرق کې الله قصد عزت کې يصلي عليكم قصد استاسو او فرشتو وهم الاعتناء ما في خير المخاطبين والسلام عليكم نو هر یو پکې دنه دغه پات تاسو به تیرون رڼا ده د کفر اسلام او دې الله په ایماندارو باندې رحیم مهربان تحیتهم ستړي مشری او قولو په اورما چې ملاوش الله تعالی سلام کوي څوک د قولو چې ورته کی څوک جنت ته نه کی په خبره پوښي دا به او ته الله دې خو ثواب کوي یا ایه النبی ان ارسلناک شاهدا موږ لګره تګوا دا چې کوم خلک موجودي د دې په حالات په گواہی کې د دې په عمل په قیامت کې شهیدی کې بیا چې پیغمبر خدا گواہی کوي نه پچا بکړي چې په کوم زمانه په ما بعد باندې کوي په دې کې خفار دا چې معلومات نشته دي چې پیغمبر وایي نقل کوي ابوبکر صدیق انس او حذیفه سمره ابو الدرداء ما ته وراشي په حوض باندې خلق دې شی مو په جنم زما مخکې به حایل پیدا شي هم زما مرجو دا خدا دا مې ما چې پیغمبر خدا ته د اعیان د امت نو اسی دغه چې کوم دي اجمالا نقشه بنوي خدا دې مطلب دا نه دی په کې گواہی کوي پادشه تحمل هغه مخکې تیر شي قیامت کې به الله ورته سره مخکې خوش خبري ورکوم کې راوږي ودا الله دعوت ورکوم چې الله ته باذنه په اذن الله او رڼا دا پرقیدون کې سراج باندې دیو دا منیر چې گمراهان پیلارو وبشر المؤمنين وشارك ایماندار دغه فرض الله طرف پر شهید دي لوی ثوابونه دي لوی فضل ورواز او متعلق د کافرونو منافقانو فرض زرداغي اعتماد په الله کا فرض الله کا اساس دلته حدیث ته عطا ابن يسار ویلاش محمد عاصر ما خبره کړه نو صفات او صورت کې الله پاک سره موصوف په تورات کې با صفات او قران یا نبی صلی الله علیه وسلم شاهد او بشیر ونذیر وهذا انت عبدي ورسول سميت المتوكل ليس فضل غليظ ولا سقط من الصعق ولا يقوى بالسيد السير لكن يعبو اسمه لك الله حتى يقيم من العوجاء يطلع عين عمياء واذان ثم قلوبا غلفا ده حديث مختلف اسبياد احكام ودخلوا بحث كو يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات استاسوا بنكاح على ایمان دار خدي ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکړي فخادمسنا دلته نکاح مراد عقد دی فخادم مجامعات تاسو طلاق ورکړو فمالکم علیهن من عده صفر فرق عدت نشته دي تعتدونها تشمیر یومات بمشت دريمش اس نشته دي خلاص او دمسنا مراد دلته مجامعات او د ایماندارو اذا نکحتم المؤمنات دا حکم کتابیات شامل دی او اصل شیخ د خذ ایماندار دی ذکر ذکر په خلوت باندې شته کنيشته دي په مجامعات شته احنا په خلوت شي خلوت سیئه چې د خذ د خاون طرف ته سمانعني من شرعا عقلا طبعا داغه د فرض د پشان شته دانګ شي عمر شي په مته ونه متعي ورکه جوړي ورکه
وسر فريغ صراحة جميلة خوف فريخ يا أيها النبي احنا لك ازواجك مستغفر حلقين ببيان اسباء التي اتكونون اغا جتاولا كريس مزدور الهي جتاولا متصل والكريدي داز حلالي ان احنا من حكم بحيلت كريدي وما ملكت يمينك هاج مالكان دي خيلاستا مما داخل آفا الله تتوقصين وينزل احكام حلالي او بیا ورستو نور یې پکې مشته دی وبنات عمك دترلون دي وبنات عماتك دترويانون دي وبنات خالك دمامالون دي وبنات خالك دمور طرف توالون دي التي هاجرنا معك تستاذ هي ذكر دي نور وتم حلال سوق نور حلال دي ندي ذکر ولکو دا پنور کې غوړه اب بعد دا سی وای چې نور باندې دینه په بهر نه لې دقو کې به اخلي پنور کې به نه لې دام یو بحث وامرأة مؤمنة او حلقه مصطفى پر اخذ ایماندارا ای وهبت نفساک غزان بخی پیغمبر تا چې بلا مہر پیغمبر سره زم غواړي پیغمبر چې په نکاح اخري نو الګ وره کنه اخري بیا به نسی لازم دا خپل فخر خالص لك من دون المؤمن دا ځان سره پر د ایماندار دا پکې بس وقد علمنا ما فرضنا عليهم من ازواج تا پتا نه پر مونږه معلوم کړی هغه چې مخلقون په خلق باندې په بیان راځي کې دا دې لپاره مار دې چې انت تو مالکم هغه چې مالکان دي خلاصون داغي دې لپاره مې حالات دې لپاره پاتې لپاره ایمان دا پتا کې يكون عليك حرج پتا من حالت نه چې تاسو تکلیف دی او دې الله دې بخون کې مهربان ترجي من تشاء بعض حضرات کوئی چې پیغمبر خدا ته دا ویل شو هدایت حلال دي نو مطلب نور حرام شي دې څه پکراو حرمت راځي ورست بیا حیلتا ترجی من تشا لا اوله بل حلال نور دي اوس دوش نور دي حلال دي یو ترجمه ده او بعض خلک کوئی چې دا اوس همیشه دي اخلي بدل خپلنا نور بنالي او د ترجی یو ترجمه ده چې کما پته نکاح کړی دا ورستو کوي او یا تر اخر دا بیا کو تر ولا دامه ترجمه ده نو تطلق منهن ما تشاء منها او دا او د ارجاء د یو دا مطلب دی چې وار نور کې چا ترکینی پاسې نو دام ستا خو دا کور کوي نو ستا خو دا عائشہ به کې فرمایي چې الله ستا د زړه هیله چې صحیح خواهش هغه خبره کوي ځکه چې تاسو دې شي درکو تر دې منتشا رست کوي سوچ ستا اراده وي په ځانانو کې د سنا د مزاجعت نه د کیناستو ورته کېدونه او زه ورکه زم کې ځانتا منتشا او چې مزاجعت ورکه نو یا حسن ابن عباس طلاق ورکه چې استاره مستقې طلاق ورکه او زه ورکه ساتي دواره پکې دنه کا مخکې کې ورستو کې وممن ابتغيت هغه طرف کې ممن درشن عزلت کتاب پسند کړل ځان نه چې خپل بنره دي د خپل د نظم به طرف کې فلا جنا عليك دا دې پر ادنا ده ان تخرى چې يخشي او اعين نسترګي بیانو چې دا خپکیږي نه مستکیږي نه چې ال تلاش او بل ترانه ولا يحزن او غمجنکیږي نه ويرزين خوشاله ما اتيتهن چې ورکه دي له كلهن طول ويرزين خوشاله دي كلهن طول بما اتيتهن سول ورکه دا بلوي چې زما حق دی او زما سدي الله واقف دی رشتہ سمونو کې سدي ما توي تا توي الله پاک او دې الله په هر سمان دی حلیما علم او حلیم په دې کې دا الله حکمتونه دي احکام شرعيه الله خو دې بیان دي قسم دی وی د پیغمبر خدا مسائل با د هر دې په ذریعہ باندې قوي لا يحل النساء جاءت نساء بعد خط سوق وداوس خط خبري بند شي مخکې او تجارت کې اوس په حلال دي بعد یې چې لا يحل دا منسوخ شي دا ترجیح پکې مخکې وسو شي دغه په بیان ناسخ دي اسو وینه په خپل لري غني بیان کولای شي خو د اقسام نه به کې حلال ستاره لپاره خذي من بعد پس د اقسام مخکنونه چې نه قسمت تیر شي دي او استاپع حالت کې دي یا نور اقسام دي ولا ان تبدل او دا تمشن چې په بدل کې والي بهن پرې من ازواج نور بیان دا غوي په خاني خبره او سره براغه اذا خدم سره بدلک دلته یو خلق او الحسن راي په سنتوینا کې دنه شو بلا اجازه عائشه نسو ودا سرجنی سوق ده هي عائشه او نوې زما یو خسر خزدا سردار ده د عربو په خایس کې پر سب کې په دې پوښوي نو دا وې کوه پیغمبر خدای دا باندې شي ښه دا پکې ولو اعجبك اسمه اگر که تا ته خخ کاری کی خواهش تحقیق او تینور نشي کولای د اقسام ولا وکړي
بعض حضرات ہدایت محکم شو جن فکر بعض دا منصوب شو پدی مسئلہ کی الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالکان دي خیلاسون استاسو خیلاستان او دی الله په هر زمانه نگهبان اے پیغمبره اے ایماندارو مدنه کې کور د پیغمبر ته په وخت کې الا یذنکم مگر تاسو اجازه وشي دې ته آیت تسوی د حجاب دهنه بواده شی را ډوړی کړي داخل ډوړی پړلا اوس باندې خلک خبرې په کور کې راستي نو پیغمبر خدا به توراتلو بیا دغه نه پس دا آیات راغی حکم راغی مدنه کې کور د پیغمبر ته الا یذنکم مگر تاسو اجازه وشي بلا اجازه بنځي الى طعام جاءت صفه د ډوړی د پاره دی او غیر نازل په دې حالت کې تاسو به انتظار نه کوئ انا او پخې راغی تا چې لکه دعوت خو شعر لس بجې ورزو او راځه اته بجې بلا جو 2 غنټې په پیغمبر سره په کور کې غپ شپ لګاو نو دا چې ډوړې د بځای خو انتظار به غره پخې ته نه کوي چې د پخې نه مخکې ولا شو التبه غپ لګاو دا به نه کوي دا غره پارسوا تاسو زماره پارف ولكن اذا دعيتم چې کله تاواز دي دعوت شي فخدخلوا دن شي لس بجې برابر نه په لس بجې ورشي پیدا تایم تم دخلا نو بیا کینمو پنتشرو بیا اخباری گئی كانوا يتحينوا طعام الناس فيدخلوا يقودوا منتظرين ادراكي التولات ناس متدرنبار وي متساقلين درنبار دفار عات راغی تاسو مخکم مزي بیا کینې هم ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا دا د روړې دی اڅه کو څوک دنه کې پیغمبر خدا आवाज کوي هم پېشي دا بلوي چې لکه بيزا نه دخول شي د غیر فران لپاره یا د کینستو دا چې پیغمبر ته وینا غل خبر ده او د روړې دعوت شوی بس بل څه ور زینو مخکې هم نه وي ورسره هم نه وي د روړې خدمت تفاره اسوي ولا مستأنسین او مغي ساري کوي چې تاسو د یو بل سره انس حاصل وي غب شپ کوي د پاره د خبرو استیناس معنی ازادي کول تعلق قائم کول د پاره د خبر دی وسره به خبر کو ولا تدخلوها یا لا تمکسوها منصاری گئی یا مدن نه کوي په داس حال کې تاسو انس حاصلون کې غب شپ کوون کې انس کوي مینا کوي د خبرونه د پاره د نه کېګه ما چلته مونږه پلان کې غب ولګو زمو دا غاز دا تعلقات دي یا خبر نکړي نو مدن نه کېږي یا مو اشاره کوي په داس حال کې تاسو مستانسي انس حاصلون کې مینا حاصلون کې د خبرونه بیشک دا استیناس دا انتظار چو دی بنستان سو پیغمبر تا زرد رسو ناغا حیاء دا اطلاع چکستو وینے چی موزی اللہ کو حیاء نکوی دا بیان دا حقنا نپری دی حیاء مانا اللہ نپری دی بیان دا حقو دام پکی خبر اشتوا اذا چاکر ورزین بیٹے مبانزی ویزا سألتموهن متاعن چکلتی غواری و شید پیدی دا بی بیاننا فاسألهن مطالبه کوي من وراء حجاب د فردین اخوا نور بنزي ذالکم دا خبري چې ته مطالبه د حجاب رسوله او ځنه کېدل بلا زمر دی اطهرو دا ډېر صفه خبر ده په رسول الله صلی الله تاسو ورته منکر خواهشات ناراضي او دا ځنه نو مبارک وما كان لكم نبي مناسب تاسو پر ان توزو رسول الله هیڅ قسم ضرر دا پکې ده ولا او دام نشکره ان ترکی وزواج تسبنی کولی بیان پیغمبر مبادی پستاغنا ابدا ټول مرو دام پکې وضاحت ته د پیغمبر کوم بی غستی پرېکا او وعده او سره کړی وی داګه سره وعده کول حرام حرمت د نکاح د ازواجو وی خصوصیت الله پیغمبر خدا وسمعت من جهلتی بعد جهلت المرسل د باندې سوفیانو چې حرام د نکاح د شیخ د خزي په مرید باندې او جهل ما عليه مزید دا بی پوهی دا دینه زیات بی پوهی نشي کېږي بهشکه دا خبره پنځ الله باندې عظیم انتم دو شيئا کتاسو کار کوي یو شی چې تاسو څه خیر نه پجبانی یې پر ساتین الله پاس باندې واقف دی نشي ګورا پتا سو باندې علیهن په زنانو باندې فی ابائنا د پلن مبارک چې پلا راځي کوتا ولا ابائهن فزامون دي کې ولا اخوانهن دون دي کې هر څنګه ورچوي ولا ابناء اخوانهن او نو زامن درو ولا ابناء اخواتهن او نظامن د خويندو مخکې موږ خبره کړو تر په ذکر نشه ماما شابي او تموي دا غم پرې هغه درو په شکل دي کنه تر د نکاح جوړ دي او نکاح زما پلار دي چې نکاح جوړ شو نه زما دا رور شو دا اوس دا مې شو دا مې رور شو تر نه رور شو او ماما چې کوم دی هغه د ماما نکاح چې دی هغه زما پلار دی گویا کې دا ماما چې کوم دی زما نو دا زما شو دا زما
ولا نسائهن او نخذ دخذو خذ مخوي مسلمانان خذ او چا پکې ویلي چې کافر خو سره باندې په دغه دخل په انسان او بهات خين ملي والاخوات او باقي خرابات اسوس سره په وسکيږي والقائمات بخير او ناغه مالکان دي خلاصونه مرعين کذا امام الشافعي قول ده چې بس د وینځي د مریض سره خپل خبره آزاد صحیح قول شي خپل دا نایکه ابو حنیفه مراد رسولي ملکت ایمانهن وینځي واتقين الله ولكن الله نه بشک الله په هر څه باندې گواهی بشک الله او فرشتي درود دیږي په پیغمبر بشک الله او رسول درود دیږي په پیغمبر اے ایماندارو درود ورکړئ په پیغمبر باندې صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليه السلام دې نو یو ځل پکې یو سړی اوس نوم نالم په یوه باندې خبر تاسو اورئ د مانزل زیات اهمیت درود دی ها د مانزل زیات اهم درود دی ولی ذکر موږ خو زما استاد او درود د شاده د الله هم دی چې کم کار د الله خو ډیر اهمیت درود شریف کې ډیر ثواب دی په مانزل کې دومره ثواب نشته دی دیواله کوثر نیاز دا زمون سنت دی زمون او درس درود د پیغام الله سنت دی د الله سنت او دا څه غف دی د قران کې غف نه دی بہت تقدیر و خلق دے علماء دی حد سوئی کنا ان اللہ و ملائکتو بیشک اللہ پرشتے یصل بیا با اعتراض کو یصلون قصد عزت کے خواہ پیغمبر نسوک با دغشانتی ہوئی اسوک بداشتی ایماندار تاسم درود ولے گئی صلو علیہ عزت کے دشان دا پیغمبر وسلم تسلیما والسلام علیہ گئی سلام لے گلو وعطرز الممر عند الكلام في قوله وإن يصلي إليكم ملائكته استعمال لفظ جواب دورستو عموم مجاز بل اعتراض راجلتا الله واستاسو درو نمون بسنگ درو الله مصلي يا الله تدرو ليغا الله ما توي ان الله وما يصلون النبي يا الذين مصلوا درو سنگ درو الله مصلي يا الله تدرو اگر تا توي تس الله اعتراض کوئی نو دا اعتراض شوکانی سے بیان کرنے دے مولانا تفسیر قرآن کی بیان کرنے دے پدے پوشوی نو اعتراض خدا چې الله ستانه مطالبه کوي او ته د الله نه مطالبه کوي لکه تاسو نه وبره تمہارے ته وبره یعنی مطلب ستاسو حکم نه مانم او فيه ایمان جواب دی اصل کې د پیغمبر خدا په موږ باندې حقوق او دومره غټ حق دی چې موږ داغه برداشت نشو کولای موږ نشو نگویا کہ من خپل اظهار د کمزوري کو یا الله کم حق د پیغمبر خدا چې موږ نه نشو کوله موږ عاجز تعظیم نه مستانه مطالب ته پورا کړه دا پکې یو جواب شو او بل جواب زما په اسمان دی موږ تاسو کو پیغمبر خدا نه او د پیغمبرانو تاسو د الله نه چې کیف الصلاه علیکم اهل بیت درود بسنګ دی کو اهل بیت الله مصلی و علیکم چې اوس پیغمبر د تویناو کې موږ بسنګ کوم وای دي څه کوو درو بسنګ هم دي وای نو ما نه پېږی تاسو سره کې پیغمبر تاسو ځای طرف ما کوه دا طرف ته پیغمبر خدا او که چاغه تاسو نه مطالبه شئ پیغمبر خدا او تاسو د الله مطالبه کوي دا احادیث دي ګڼ کتابونه کې کعب بن حجره عبد الرزاق بن شیبه امام احمد عبد الحمید بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی بن مالك بن مردوين كان موجودا قال رسول الله اما السلام عليكم قد علمناه فكيف الصلاه عليه قال نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد دای په دې لحاظ سره پټ غونډه په کدا جواب شو پیغمبر خدا د شان مطابق درود وایي بیا پکې یو بل خبر کوم څنګه درود وایو الصلاه والسلام عليك يا رسول الله يا روح الله یا څنګه کې څه بول کنه دی ول اذکار یرا فی اللفظ ما مکان اذکار کې په الفاظ خیال ساتي څنګه تویل شي د ځان نه جوړه وخا د ځان نه جوړه ول اذکار یراعتی مخکې شي چاته اهل کتاب قولوا حطه نغفر لكم فبدل الذين ظلموا قول غير الذي نو د ځان نه په اذکار کې مراعات ساتي چې الله سویله قصيبه کوي خبره پوښي مونږ ته الله وینا وکړه چې درود بلېږي امون ته هغه د فضل معرفت نه د حقیقت د الله مطلب سره
نو د الله ته چې معلوم پیغمبر خدا ته وسخو د الله د شان مطابق د پیغمبر د شان مطابق درود هم ته پیغمبر خدا وکړو په واقعات کو وحی دین پر مصلی علیه حقیقتا الله دی درود اصل شی ویلی الله امون د درود وایو مجازان معنا سوال د مطالبه سوال د درود کو ووجي من اتباع المحدثين الثاني انه مما رمى من تحديث الناس وما يكون اذا كتب الحديث يجتمع من قراءتها اكثر الاوائل دا هم پکې خبر شو او دا پکې راو وسلم تسلیما او سلام لګي سلام لګي واج اسلم النبي الى اخره دا بول او دا د پیغمبرانو علیهم السلام صفات شو مونږ به خپل طرف نه بل چا نه پاره ثابتو اوس دا په مانځ کې څنګه دي شوافی په مانځ کې دا فرض دي الله مصلي فرض نور علماء سنت وای چا فرض نیولي دا په قاعده اخره کې او صحابه کوم څخه خلک عبد الله بن مسعود ته نسبت کوي ابو مسعود بدری ته ابن عمر ته هغه يمون بلا الله بخيره وتشهد وصلات اکثر علماء تنوي لیکن سپکشته او چې پادشي عمدن بالصلاه او سهون رجو ته يهودا سوقي اسحاق بن راهوي مالکیان دي قول له خبري وکي ابن جرير رد کړي په شافعي ابن منذر رد کړي په شافعي حتابي رد کړي په شافعي طحاوي رد کړي په شافعي دا سفر شوافی دي دا سفر کې احناف دي چې دا خپل طرف کې لیکن دا خبره یوازې غنه نو چام کړی دا بیا راځي د فرشتو درود وایا یا د لوی کانو صالحانو فتبع به مخکې ما ویل احمد بن حنبل وی السلام على فلان هم ویل شيخ واکثر علماء دا ناروادي وقيل طبعا مطلقا ولا استقلال پدې پوښوي دادي ولا صلی الله علیه نبی او ملائکه دا په طریقه تبع او دا خبره په خانه دا شیګان ولا خدري چې علي عليه السلام حسن عليه السلام حسين بن علي وعمر فاروق عمر بن عزيز اسن حسن وحسين ولكل جماعت په خصوص ته لخلق حدود کې خبره کړې په خلفاء او عالمان دي ګوره آیند دفاره اذا جاء كتابي هذا فمرهم صلاه ګوره په پیغمبر خدای په پیغمبرانو او دعاء المسلمين عامه او ما سوى غيري ويدعو ما سوى ذلك دار ابن عباس لا تمر الصلاه من حديث الى حديث الا النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه ما لم صلاه تمر الى حديث الا النبي صلى الله عليه وسلم داخش ان الذين يؤذون الله ورسوله اكثر رسول الله ورسوله الله تعالی سمونه کافر کیږي شرک کوي رسول الله رسولت دي سپکه سورې کوي الله ته رسول نشي رسوله هم نه د الله د احکام خلاف ورزي کوي یا د پیغمبر قدر نه کوي لعنه الله الله د خپل رحمت په ذکرې په دنیا آخرت کې تر کې پر عذاب موږي نسبت کوي اګه زره ایماندار خو ایماندار خلطه بغیر مقصود دې د څه نقصان نه کړي او دی ته وایي فقد احتملوا برداشت په پرار باندې مختارن ظلم درو او اسمه مینا گناهکارا یا ایها النبي قل لازواجك وایي خپلتا وبناتك خپلونتا ونسائویه اخذ ایماندار یدن علیهن من جلابی چې نذیر ساتي ځان تخپل جلابی جمع جلباب او جلباب غا صادر ته ځوان دي په پرار باندې جلباب او دین معلومیږي چې پیغمبر خدا شیګان کړه دغه وایي پیغمبر یو لوخه فاطمه تباقی رقیہ ام کلثوم زینب بیلونه دې پر کټي څومره خسته خلک نو بناتک لونه دي لونه درې سلول لونه دي ښا نو دا په کې چې قران وایي چې بناتک شته لونه شته څه څنګه باندې کې نشته دي وی یو لونه باقي لونه نه دا پر کټي نو بناتک تاسو په دې پوښښ بس دا پکې راوونه شي امامي پکې یوازې دا پکې سبقونه وای خپل بیان تخپلونه او د ایماندار خپل په معنا یدنین علیهن نزيد ساتي ځانتا من جلابیبهن جلابیب د جلباب جمعه رج صادري ختم الحفی مقنعه د جامو لفاظ چې غسل کېږي شي علیهن علی جميع اجسادهن او داغه نه پس بیا وي ان طلبو چې مخ د خوري لري عورت ستر پکار نه دي او رواه قتل اجنبینا ان امن الشهوه مطلقا والا حرام وای قسطنطین سوا نظر د ځواني خلتا خنه دي اگر بلا شهوه او رد على من زعم الشيخ مسلم لكن بنات الا فاطمه وما رقيهم كلثوم ربيبتها صلى الله عليه وسلم دا پکې ذلك ادنا دا چې نږدې ساته ځان پر ساته نږدې اي عرف الى خذ به پیژندل شي چې دا وینځي دي که آزاد دي فخاب خلق وینځو مال څخه پکې دلمنو وینځو به خبره کولې لا فی سکو څو دي په پینې شي آزاد دي فلا یوزینا ضربو ته نشي رسیدې د جانب الشک
شریان خلقنا نه کار او دې الله بخون کې مهربان کنه قلاري دي منافقان او کسان چې وروندا کې خواهشات کې غلط پرسته کمزورتیا د ایمان ده او کسان چې پروپاګاندا کې هم دي مرجفون هغه مرجف کړو ته پروپاګاندا اراجيب المغلطفه المستدل الازليه ارجاء التحريك خذول پروپاګاندا وصفت به الاخبار الكاذبه د غلط خبر خورون کې د غلط خبر خوري لګي لانه غرينك بهم تابتيس کو دي تا تبوش ورخ وجنگی کو سره د وطن نه وشره بیا بنګاونه کی ستر په مدینه کې الا قلیل مگر لږ زمانہ چې دا کوم وخت وضاحت حال نشي دا اوس ملعونین په داس حال کې رحمت رحم الله په تکر شي وي اے ما سيخو کوم دې بیا وندل شي وخذوا بن شي وقتلوا وجه تقتيل وجه سنت الله عادت الله في الذين خلوا من قبل پاکستان چې مکه تر شي دي بیا باندې مخاطبه د عادت الله تبديلات سبب دي تاسو کې ستاند قیامت واره قیامت وکړي و علم دې په الله دې ما تنشتري وما يدريك سجتابو كده الساعه تكون قريبه شاید قیامت نږدې لعله تكون شيئا قريبا دلته وتلو باسا چې یا قیامت او شيئا نو قريبه د صفت کې نو کنه چې دا قريبا مؤنث مذکر دی او ساعت مؤنث دی نو دې کې دا اعتراض راځي یا ساعت مؤنث یوم والا د وخت والا تكون ساعته شبه ساعته يوما قريبا شيئا قريبا بیشک الله ملوکنی کافران تر داغه پر سین ګرم وو همیشه بوسی کې پدې کې نبو داغه نه ولین په حدات دا لپاره به ترنومي ان بچو پاور معنی چې اړول شي مخندنی پور کې وای بوتا دی په خپل کور یا غم حاضر شاه یا لیتنا تابع شي د الله او رسول او وای بری اعظم ربا موږ تابع شو د خپل مشرانو وکبرای د خپل غټان سادتنا ای ملوکنا ولاتنا د خپل حاکمانو علی تولوا تجبیر السواد الاعظم دا ګن جماعت خبرې من زمون صدر صاحب زمون وزیر اعظم سے ملوکنا ولاتنا وكبرائنا رؤسائنا الذين اخذنا عنهم شرط داوینه منګه غلطی خبره ده سو هغه علما چې متکذب ذکرو درو فاضل سبیلا نو موږ خطا کو طریقې لاره پښتو کې چې بوي او د عربی اټکه لري کې یا الله موږ سادهګان ورګل شو په دې پوښوي کم اقلام خلق هم ځای ورګل دا څه کوي په دې ساده اصل د سید نه دی سید باندې سرداران بادشاہ حکام وکبران مشران علما په دنه کاله ټول موږ د نیګلان خطا کړو په ازلون السبيل السبيل کې بیا خبره وکړ شي اذن رب ورکه غیر زفین العذاب دچن عذاب ځکه چې په خپل ګوره موږ ورکړو ولا انهم لعن كبيره وان كنت بلان كبير وني اي ایماندارو مکه په شان دا کسانو اعظم موسی رسول موسی عليه السلام فبرأ الله ما قالوا پاک الله د هرین چې خلکو بویلي او دیو بل الله من وجيها مخور او عزت مند وجي زاجاهن ومن مستجاب الدعوه پدې کې اوس بلا خبر دي یو خبره درسو بخاري حدیث راوړل نو احمد بخاري ترمذي في جماعته خلق بلغ ربل فولك ولو تو دان کی ګورا لا قال سلام ان موسی عليه السلام كان رجل حي سكير فرغور دا پوسټ کې بچی د استحیا فاذا من اذا واذا دور پرده چې کین په دې پوسټ کې سمارز دی یا خو برګې دی او یا د ناملان دي شنو پرسیدلی یا څه بلا پته الله دې پاکي موسی عليه السلام ځان له شورس کې خو د جامع په کانی باندې ثيابه على حجر ثياب جملا او جمع چې مضاف شي استغراق پیدا کوي خیر جامع په کانی کې هوري نو دلته سروای لنګشته ثم اغتسل به ولمبل چې پاره شو متوجه جامو ته چوي او جامو منډي او هلي په جام کانی منډي ور جامو موسی عليه السلام کا همسا وسله کان طرف کو جامع لك کان جامع حتى تورث ملاد بس عريان ولي لم جو هلو زمن دو قسم خلق یو خلق دادي اذا حديث غلط ذکر موسی عليه السلام دخلت مکه څنګه بل نو دا خو خلکو ځان لناسته خو جامع تلاړي تل بقي نو چې ال خلق ناسته نو یو ما لري چې تاسو هم کړی سوال دی یو بل زمون دا چې به بربند نوخه امام بخاری دې پوښي امام بخاری باغ خو دې سره ځان لوي بربند سره لمبر شي وایو وای په څه پوي اسی حدیث نقل کوي په یو خو دې نه وای جب ته پر خبره
اولیان دیتا ہوئی چی بربند نو لنگ یو اولیان ستوائی پدی پیقی کئی چی بربند سلی مسکی سنگل بکی لنگونه یوی خو من بربند چی لنگی نو بربند سنگی داتوی ولی گپ گپ تو آئی نو خلق ولدو احسن ما خلق الله وبرئه ما يقول فاخذ ثوبه فلبسه فدې کان کې اثرات شین دایت راي سوق هارون عليه السلام او یتری چرتا الته هارون السلام وفات شوی په یو ځای کې اول ته پاتې شوی بني اسرائيل او تاو جلي لکه چې نرم او تکلاکی هغه انسان چې موږ وجلې نن دا په بل شو خالد بن مني ابن جرير والمنذر بن ابي حاتم بن مردويه والحاكم مساوي بن الكريم في هذا الشهر موسى وهارون الجبل فما هارون فقال مصر لموسى انت قتلت كان اشد حبا لنا مصر منك واجر فعزوه من ذلك فامروا انه الله فرشتو ونبع فحملوا غيره كيف من اسرائيل من فرشتو خبروا كيف مرمان بروا دوشي دريما موسى عليه السلام الزكاه ورکړي قانون خلق تیار سویل ملو وزدار زکات ورکړي سیلو یو خلک ونه په طرف دور پیسې درکو څه الزام ورکړ موسی عليه السلام باندې چې ماته دا څه شولې چې موسی عليه السلام ته قانون راغی چې الله تسویل او حکم ورسول ډیر ښه راغو حکم رسول دا بکوي دا بکوي دا بنکوي کچا زنا وکړه ابو حسین نو رجم کیږي ما ٹھیک نه کچا تطي نه کزای ملهم نو دا پلان کې خدای د کړی دا خضر اوستا موسی علیہ السلام ورا په داسې چلو شو ما خو داسې نو خدای مال هیبت راغی ودا خو ما ته دی وینا کړو نو پیسې اخلا زي وجنه ما دا ویلي ګورې نو فبر الله ما قالوا اغي چې کوم الزام لګول دي اغرام مسفن على قذبه ودفع اليها منازير فاقرب من لسانته الجاد بينها وبين قارون دا يوم تسيو وفعل به ما فعل نو دا ټول خبرې وشو دا سوق دغه دي چې اذهب لا انت وربك فقاتلا انها قاعدون مكه وتريد ثلاث شهور رب هغه خبري يا الناس لا تعملوا دا ټول ويمكن حمله ما قالوا على دا ټول پکې دنک موسی عليه السلام ته هم خلف بر الله ما قالوا وكان عند الله وجيها مستجاب الدعوات يا الذين اتقوا الله وقولوا قول سيدا روي خبري خويخه چې خبره کوي ټیک ټیک بکوي کوم وخت کې کوزدن او واده کې خطبه نکالولای یو په سورې دغه کې آل عمران کې وایي یو په سورې نساء کې دی بیا راشه د احزاب اتقوا الله وقولوا خمسه روغ اشتیاوي ما رسول الله صرفي نو شته مو آیه کنه سل دې بیا کمه زیاتې مکوئ نه يصلح لكم اعمالكم الله مستطاع عمل ټکی او باقي تاسو نه استاسو سوچ دا دې الله رسول کامیاب شپ کامیابی واضح عظیم اللهم ان على السماوات الامات على السماوات والارض دا تم ډیر ځان دی قرآن کو نو الامانت مرادو عام خلق خدا سے وہی اللہ پاک دے اشیاء ته وړاندې کړو عقل ورکړو شعور ورکړو او دا امانت پتا اما سره خلافت ته احکام شرعیه دي هر څه شي دا بس ترسو اغي موږ نه ورکړو او ته چې الله او ته چې وایي بیا الله پر اسکه نو تاسو خلق بلانه بارک وای نو بارک یغیم نه پر دویم تمثيل دي دا احکام شرعیه دومره ګران دي که فرق دا موږ غرونو ته اسمانو ته وړاندې کړی وي هغه به چې موږ نه اورو فرضي خبره څه شي نه دي لما بينا جل شانه عظم شان طاعه الله ورسوله الى اخره نبيته وصعوبه امرها صعوبه امرها بطريق التمثيل مع الميزان دا احکام شریعت دومره ګران دي کله اسمان ته وزمکه ته وړاندې شي وي ناری بداسي وي او بیا انسان ته وړاندې شو وعبر عن اعتبارها بالنسبه لاستعداد ما تكون السماوات غيرها من هذه الخصوصيات بأجلهن ناری ته وایو استعداد پر اثر او بیا انسان ته حمل انسان بار اغي ته ویلي فابينا يعني او د دې عبادت تعبیر شو پسوانی چې استعداد د قبول نو فابينا يسن اغي انکار کو معنی اي استعداد د قبول نو
واشفقنا منها ويردلتنا دا دې ترجمه شو او انسان پر امر بار کړو دا شو او بیا انسان چې ظالم او جاهل دی نو په انسان کې خو ظالم هم شته دي نو عادل هم شته دي جاهل هم شته نو عالم شته پیغمبران په نشي ته انسان دې ټول دې څنګه ځلې کې نو انسان جنس پوهیږي ما ته منطق ویلو نو مطلق شی ورته وي نحوه نه جنس او جنس ته ویل شي انسان موجود په زمين د ټولو کې موجود په زمين د بعض معینو کې د بعض غیر معینو کې انسان بس جنس دی او منطقيان وې دې ته موضوع ولې شي بلکې ایهام دې د دې خبره چې دې ظالم هم دې او نه دې هم عادل هم دې او ظالم هم دې بلکې ایهام دې د اجتماع نه کې نو انسان پزیمن د پلان کې ظالم دی او پزیمن د پلان کې عادل دی پزیمن د پلان کې جاهل دی پزیمن د پلان کې عالم دی د څه په سوایا په دې کې ایهام دې رسشي د اجتماع نه کې هر څه په کې راوړې دي شي نو دا باندې چې هر انسان د څه دی چې انسان دی په انسان کې خلق شته کنه انسان جاهل دی دا نه چې هر یو دا جنس لکه ان انسان لربي انسان درفتا شکر دې نه انسان دی ان انسان یطوا انسان سرکش نه انسان خو نه کنه په دې پوښ او تخدید سر روش په ذکر سره دغه جن مکلف دي ملائک په دې پوښ ځکه چې خبر د انسان و انه کان بشکره انسان دې ظلوما زیاته کون کې دی جهول دی په اعتبار او یکفي په الحكم الذي بشيء يلو ببعض افراده کپټول کې یو کړی او په غالب کې خو چې په باز کې خبر شوی شي دا یو ترجمه شو مونږ امانات وړاندې کړو اسمان او مکه ته د تفصیل دی فرض دی فرض کړه احکام شرعیه کې چې وړاندې شي اسمان او غتا زو ته غونتا نو دی به انکار کړو د امکان به په دې کې استعداد د قبول نو او انسان قبول کړو او انسان واغستو نو جنس په ټول کې یې نه د استعداد شته او انسان چې کوم دی په دې باندې نو ظلم او جهول دی دې پر چې الله عذاب منافقین سره منافقت خو لره او مشرکان سره مشرکان او قبول توحید الله په ایماندار باندې او په ایماندار سره په ایماندار خو باندې یو خبر د امانت څخه مسلو طاعت سوکو فرائض سوکو موس سوکو اصول جنابت دا ټول پکې سوکو اندامونه سوکو کلمت توحید ابو حیان دا ټول پکې دنه کوم احکام شرعیه شاعر بل ترجمه کوم ان على السماء امانت على السماوات من اولانك سالغا امانته السماوات اهل السماوات والارض دې دا جبای خدای سے بشي وقيل شاعر الله په دې کې عقل او شعور پیدا کړو او دا عقل شعور نه پس سره دا خبر وشوي دا په کې ګوره ابن عباس ابن مزر الى اخره بلغ ان الله خلق السماوات والارض وقال اني فار فريد وخالق جنة نارا لمن اطاعني وعقاب لمن سبق السماوات خلقتني فسخرتني بشمس والقمر فإن انا مسخر لما اقتني لا تحمل شمار كوله وقيل لا حسن والكلام بالتمثيل على ما سمعت اولا دغه شو شاعر تمثيل له شاعر السماوات في شاعر دي عقل وشعور راغی بلتا د زجاج او مدارک کشاف او د مولانا سے د پنځپیر ترجمه بلدا هغه وی ان الامانه السماوات مراد د امانه تابعداري او تابعداري چې هغه سره شنه ټول خلق تابعداري وکړه موږ ما ته د اسمان ویلې چې زه خو یې منم ویل نه کړی وینا مجازا شولا یعنی استعداد اذا احکام شرعیه ونم اسمان سجده کوي وای او زوکه سجده کوي وای او اسلام راوړي وای او هر څه وای هغه مسخر دي مراد نه صحیح انقياد وقيل مراد بالاموات مطلق الانقياد شامل دي طبيعي اختیار ډول لرا اختیاري خو تخپل اراده او پر ځامن کاکو او طبيعي په ما کې صلاحيت تدي خبر شته چې زه وکم او صلاحيت را پکې نشته دي نو زینکم او عرمانه استدعاء الذي يعم طلب د فعل د مختارنا یا اراده رسول وړاندې کړ الله پاک د بچانی مطالبه او تاسو چې اراده لري او د چاري مطالبه نه اراده د ستانه بلا شي صادق او د حمل معنا مکه بارول او د حمل معنا د خیانت شو نو موږ وړاندې کړو امانات تابعداري د چانه بالاختیار او د چانه باراده الصدور چې ستانه دا غواړ اراده الله اراده وکړه
نو فابین یحملنا اسمان وسمکه نو من خو انکار کو د خیانتنا د حمل معنا او چتول او لازمه ترجمه خیانت دا ترجمه چې ګوري مدارک وره ته او پلان کې سره زما قرض نه را کوي زما برزاق پزان باندې بیوجي کړه څه مطلب شو د دې مطلب زما حق نه خیانت د حمل معنا خیانت خپل معنا نه را مجازي راغي انکار کو د خیانت نه او راتلو کو معنا د اجرام عظام پدې پوښي دي انکار د خیانت کړی او اتین ما امرنا ځکه چې الله تویل اتینا طاعی او خیانت په انسانو کې د الله حکمونه ونه خلاص شو دا او چې ترجمه دغه دا چې دا کړی د مدارک او دا کړی دا ابو منصور ماتوریدی کشاف هذا مولانا پنځپیر دقه ترجمه دا او نور تفصیل به مکوا چې هغه وینا او خیانت نه کوو نه دا مولانا په امانت باندې تابعداري او تابعداري دوه قسمه ده تبعيهم دا اختياريهم دا چانه طبعا دا چانه اختیار نو بین اسمان او زمکه او غرون انکار کو دا سنا دا دینا چې اطاعت ونکړي ناری هو ان الامات السماوات والارض فابين يحملنا انکار کو د خیانت نه معنا امانات او چت کړو تابعداري وکړه فابين يحملنا او حملها خیانتکو پک انسان دغه احکام شرعیه دی ولا يخفى بوله ولم نر في الماسور موعده پسنګ ترجمه ده په نقلیاتو کې سنشته خلاص شو ترجمه وکړي پوښ الله پاک په اسمان او زمکه کې شعور پیدا کو یو خبره وسنه موش دویم د جبای خواده غاونه کړه اهل السماوات والارض دریم تمثيل دے تمثيل فرض که الله پاک داسې کار کړی دی به انکار کړو تمثيل شو او دا پکې د احکام شرعیه دومره ګران دي کدي ته وینا شي وي به انکار کړو د خدسنا توچتول نو اسمان ته وایي څه مطلب دی اسمان کې استعداد نو پزمک کې استعداد نو پر کې استعداد نو انسان کې استعداد او ظلم او جهول بیا انسان خطو خمس ته بد نو جنس انسان کې دادي بیا بل ترجمه شي موږ ماوي دلته مراد امانتنا تابعداري یا اختیاري او یا غیر اختیاري د چانه اختیاري لکه د انسان ته رښتو بني ادمونه او د چانه طبعا موږ وړاندې امانتو نو یو ته وړاندې کو مطالبه مکرلا ابل نو اراده وکړه تابعداري او د حمل معنا خیات شو اسمان خیانت ونکړو زوج خیانت ونکړو او غیر خیانت ونکړو انسان خیانت وکړو او جنس انسان روان دي عوام وګړي چې زمکه خیانت نه کوي او ځکه ابل يحمل خیانت نه کوي د دې وینه کومه دی وشو او زمکه ته امانت مو خرابې دی لنه پنځه ورځې وګورئ شپږ ورځې پوتي د زمکه خیانت نه کوي د ساکي دیوی دا پکوي نعم عوام وایي زمکه چې کوم دا خیانت کوي حتی چې عادت دایره پکړو کې زمون دی خپل کوي چې مړه غیر پکې کې او برابر خويشي ولم سلو وزرو په قبري قبر کې دي وقالو یا زمکه دا ستاسو د میاشي امانت ته د کال او خول واجب روان شي چې قبر تیر شي زمانہ بیا د ذکر اس پکې فرق نه راوي بس بیا بس یخ کی وهذا امر تواتر او زم سره نقل شوی دا لیکن دا خبر یستبدل العقل عقل وسنګنی عقل نه مړي ښا تاسو وته نشته کنه دا مړ امانت د موږ ته نشته دی معشوق بدل تخیر سره بدل تخیر بیا به نه ورم دا باندې ته پروتي ا دې نه خرابوي شای نه خرابوي خبر اسی خلک دا په دی وایي دا هم پکې خبره شو او دې الله بخون کې ام مهربان سورہ سبا دا سوري بس دا په بیا ورشو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير دا سورہ سبا دے دیکھ مناسبت دالتائی چی پتیرشی صورت کی اللہ منافق العذاب ورکوم او منافقات العذاب ورکوم او اللہ بخود کے مہربان اللہ صفات او قبول توفیق کوم دلته الحمدلله الذي له ما بدات اصلاح خدای پلاس کی دي دا الله پلاس کی دي غرسه کول شي دام بل شي
یا پتیرشی کی پتور د استهزاء باندې د قیامت تپوس شوی دلته انکار دی دوردا مناسبت یو ظلم یو خبر مخکم کړي و چې په قران کې سلور ذری الحمدلله راغلی دا په ورستو کې اول ځل په فاتحه کې چې الله ایجادم کوي په دنیا کې او ایجاد کې په آخرت کې ابقاء کې په دنیا کې ابقاء کې په آخرت کې بیا وای په انعام کې ایجاد په دنیا کې بیا وای په کهف کې ابقاء په آخرت کې بیا پاتر او سبادي ایجاد په دنیا آخرت او بقاء په آخرت دام پکې سم مناسبتونه غلطوي خلکو حمد دی الله لرا هغه پاره چې اسمان کې دي هغه چې په مخ کې دي د له په ترجمه او بحث کې له عز وجل خلقا وملكا وتصرفا بالايجاد والاعدام والاحياء والامات جميع وجهها داخل في حقیقت ما چې اسمان کې دي اسمان نه بهر دي دا هر څه د الله وله الحمد فقط الله لرا تعریف دی په اخرت دنیا کې ولهم حمد دی او په آخرت کې ورلهم دی دا پرې خو چې الله پاک محمود دی په نعمت او آخرت باندې هم لکه څنګه چې په دنیا کې حمد دی او آخرت کې هم دی ګوري هو الحکیم الله حکمت والا دی خبردار دی واقف دی د حقینا چې د نکیږي په اسمکه کې او شبهار کېږي د اسمکه نه د نکیږي په اسمکه کې چې سدي هغه ټول خبر دی تخمونه دي بړي دي باران دي راوزی د غیاګان دي قیامت کې مړي بروزي هغه چې راځي اسمان نه باران شو غلې شو او اور شي چې خيږي په اسمان کې پرشتي خيږي اعمال خيږي دعاګانې خيږي او رحیم دی او غفور دی وايي کافران قیامت ناراضي مخکې موږ چې مخکې ذکر کړو قیامت پورې خندا اوس وایي قیامت ناراضي قل ته بلا ول راضي وربي زماري په خپل رب قسمي راضي به لازمه لتاتينكم راضي وتاسطا عالم الغيب دا عالم الغیب په باره کې کی چې دا ربي نه بدل دی قسم دی زما په عالم الغیب شاوې دا صفت ته خو په صفت کې اعتراض راځي دا صفت مشبه دی او دا نور خبر دی چې دا صفت دې شي کنه او دلته وایي دا الله موصوف شو په صفت د علم غیب باندې اشاره کوي چې دا د الله علم په هر څه محیط دی او دام پکې دا چې د الله په قیامت مغیب دی نو الله عالم الغیب دین مناسبت په دې لحاظ سره هم دی عالم الغیب الله پاک واقف دی د غیب نه فنا کیږي د الله نه پس اندازه د ذره نه په اسمان کې نه په ځمکه کې نه وړو کې د دینه نه غټ دینه مگر دا ټول په کتاب مبین کې یو ځل مخکې موږ اعتراض کړو چې نه فنا کیږي د الله نه مگر دا نه په اسمان نه په ځمکه نه ټول مگر که فنا کیږي په کتاب کې نه په کتاب کې کوم شي نه او د الله نه فنا دا غلطه خبره ده نو اعتراض دغه شان شو نو جواب پکې مخکې ویلو دا د قبيله د مدح شبيب الزم ده کله الله نه د الله په کتاب کې شي فنا وین د الله نه فنا کیږي او د الله نه خدا فنا نو دا گویا کې مدح شبيب الزم چې ورته وایي خامخا د الله نه فنا نشته دي ځکه چې صدیق په کتاب کې دي او چې په کتاب کې الله نه فنا نه دي نو په دې حاصل دا څه شو د متن قبيل من قبيل الوصف شبيه الزم هر څه په کتاب کې دي او دا کتاب د الله علم دی یا علم دی الله په معلوماتو کې من په دې حاصل فنا نشته دا ولي قیامت قائمي چې جزا ورکړي الله ایماندارو رحمت صالح دا کسان دي لپاره مغفرت کوي او رزق کوي هغه کسان چې کوشش کوي په آیاتونو زمون کې د اعتراض په شکل تصدیق نه کوي معاجزین په داسې حال کې چې مون کمزوري ګڼو کې دي ځان مخکې ګڼو کې دا غي لپاره عذاب ده د مرزسین د ګنده عذاب نه او علیم دردناک ریزو او رسیو شه دي ګنده عذاب بوي او خطرناک بوي علیم دردناک نو عذاب علیم او دا د کوم ځای من رزسین اغا من بیان یشي یا یو متبیزیا یو حصه د ګنده یا اغا ګنده عین ګنده او ویني بظالمان معلوم بکی ها کسان چې په شیخ علم هغه چې ورکه کتاب د حق قیامت کې بوده معلومه کی د حق دی او خودنه کې الله لارې د ضرور ستایل شي الله وای کافرن په تور د خندا باندې یو بل هل ندلکم تاسو خبر کو سړي باندې نبيكم تاسو خبري اذا مزقتم کله تاسو تقسیم شي كل مزقين په هر تقسیمي دو باندې
تمزیق خریدو ته وایي چې تاسو تقسیم شي خواره واره شي پاس پورا خریدو نه تاسو به خامخای په تازه پیدائش کی تاسو موږ ناشنا خبره کړه سره به مرشي ټوټي بشي اده بیا وژن شي ابتر الله کذبن جوړي په الله درو ام به جننا یا دلی ونه دي دو خبرې وکي دې خبرې کېږي چې یا به شاوي او یا به دروغ وي یا به لولي نو دې شاو کوم نو دا هو رښتیا خو دي نو دا خو دې یا به دروغ وي او یا به لولي نو دا پکې نو یو خبر شوي کله خبره به نه به رښتینی وي نه به دروغجن وي بلکې یو دریم شي دا جاهد یو عالم دی غوي چې جمله خبریا کله صادقي کله کاذبي کله دا دوړه نه یو پکې راشو دلیون تو دا زموږ جوابونه تشتري کوم چې دا یو دروغ دي قصدن یو دروغ دي بلا قصد اشتیا ندي دروغ دي نو یا قصدن ابترا نو کاذب عام دی ابترا قصدن دروغ ته وي یا به قصدن دروغ کړی یا به خبرو کې په خلق دلیون تو کې وی خو دلیون تو په حالت کې وي دا به دروغ وي خو قصدن بری دا مقابل شو د دروغ نه بلکې د قصدي دا بل څه بحثونه دي یا به دروغ او یا به لوري په سوچ به فکر غلطه خبره کوي بلکې هغه څنګه چې په آخرت باندې دي په عذاب کې په اسباب د عذاب کې په گمراهۍ کې لري نه عذاب کې کوم نه په اسباب د عذاب دي ایا دی ویری دیتا هغه چې مخکې د خلکو دي چې رسو اسمان کې او زما کې کله موږ راځو من بدي خلق په زما کې یا بلوغت من ټوټه د اسمان نه حتی خزم شته به بدي مذکور کې نه خدای په پاره هغه عبادت شروع کوون کې الله خام خبر کوم خپل طرف نه داوود علیه السلام ته احسان چون کې غته او بتایبو الله ته خروجو کولا او یا جبال هو لمن اجبال او وی واپس کوا تسبیحات و معهود دی حضرت داوود سره ایبه تسبیحات تعویب رجوع ته وي معنی ته هغه تسبیح توسو طرف تسبیح وایي بعد حضرات تسبیحات په ویلي هم د قشن اسوکو چې نه تسبیحات نه ویلي دا تسبیحات قولین دي بلکې حالی دي او اکثر علما هم دغه وایي چې تسبیحات حالی نه بلکې قالیو په تور د معجزې باندې بهر داوود هم ویلي او کله بو سره یروان علیه السلام کله سبعه الجبال واستفي سوت اسمه منها او د دین الله تعجز لا شکرو بعض وی خبره ده الله منلا بعض وی غلو بتصبیحات یې غلو باعث کېدل زما او ستا په تصبیحات باندې شا په کې دا وی نور خبره په کوم څه ده اے غلو رجوع کوي تسبیحات سره وطير امسخر کړو موږ مرغان هم دا لپاره یاجب الاوبي او سخرنا الطير او مرغان مسخر کړو هغه هم سره تسبیحات واصلنا له بيولين دا لپاره عين القطر عين چي ته وي قطر وی ولی شیطان با ولی شیطان بی دا غیر پارن بی ولی وی چه دیر دین سا جوڑی نو جوڑا ولی شی سوکوی ٹوٹی دا تانبی دا دوست بندی سوکوی تانبا دا او این القطر مانے چینه دا خان دا تانبی نو دا بیدون کی وائی دا غشانتی دا سی میرشم خود شا پاکی مجازن وی دی دا ولا منگا قبضه کی ورکڑی وا جالو سو واصلنا له این القطر خافات سجن وعلمنا له الحديد دا مخيل الرحبيا والطير مسخر في المرغان وعلمنا له الحديد او تابعكو دا غدا پارا منگا وسپنا در مکڑی و منگا غدا پارا وسپنا دا سموه دا باقی پشاندی بطاری دا غدا وچ صدقی دی جوڑا و بلسو نو دا پلکون وولتا بحاجت دو او دی دا پارا متابعکو انی عمل سابقات نو انی عمل جوڑکا اگدی غٹی ازغری سابق مانی پورا وقدر اندازه لگا په سر دی پودلو کې زغرم چرته لیدل زغرا ده دغه پښتن دي زموږ د زنجیر غوډل زنجیر زنجیر په سر تل شي نو پاره کې کړی هم وي نو پاکارو کې بیا می خونم وي دا ودل د دې چې دا په اندازه کا اندازه ما وکړه قدر مساميرها غمی خونه د دې چې هغه په اندازه کا د ډیر پیرنا چې رسول وشلې او د ډیر نری چې په تیزی او راځي نو دام پکې ده کته دا مجاهد قدر مساميرها فلا تعملها دقاقا ولا غلازا اندازوغا په ودلو دا وسب نو بسره پوي او خ عمل کوي او د تاسو په اعمال باندې دون کې جزاء ورکړه ولي سليمان الريح او د سليمان سره تفرم هوا مسخر کوا غدوها سباد دی هوا میاشوا ورواحها بیګاده دی هوا میاشوا یعنی مزل د سباد هوا د یوم یاشي مزل به د ماسپخین نه بس کو او د یوم یاشي مزل به د ماسپخین نه
مسپیخ کاو غدوا سبا ان چلن د سبا میاشوا مغال میاشتو ورواه بیگاداری ان مدل د بیگاداری میاشوا دل ترازی والله اعلم سليمان السلام بسوا کاو بیت المقدس نا غرمه ته استخر تطلو بیا به غرمته را ولا مسبقین به استخرنا نو خراسان ته یقیل بقلعه خراسان پرون می اخبار کو تو پرون چا بلستلیه نو دې بلوچستان دې کړه د اسماعیل خان په طرف منځ یو غر دی هغه ته د حضرت سليمان عليه السلام تخویل شي تخت سليمان هغه ته صرف وي په اخبار کې راځي چې بدی کو سليمان سره باتلو دا ډېر خسته ځای دی چې تامیوي پکې دي خونان پکې دي نو چې منګورو پکې چې تا سميوي پکې دي وې دا تخت سليمان تخت سليمان دلته چا راغلی والله اعلم ټول اخبار کې غالبا د بلوچستان او د سرحد پر اخیر سر کې دی خو نه افاده دغه دې چت ځای نو هغه ته دلته مو هغه آرام کو دلته والله اعلم واصلنا له بيقول له فرم الخطر چینا دا تانبي د تانبي چینا به ول شو یا خدا بيدول برشي اسوق کانو الله کار کړو او دا غیر بيدو غوندي حالتو بدل نو خدا بيدو غوندي ظاهر خو معلومي چې بدل او الله پاک د بيدو په شکل پیدا کړو ومن الجن مسخر دغه پیغام من يعمل ذي سوچ عمل کې د فلسمخ کې باذن ربه په حکم درپاني ومن يزيغ منهم سوچ کاږي په دې کې د الله حکم زمونا موږ ته دا کار وکړو نه کوي نرزقه سكوغتا عذاب السيدنا السوزي اگر چې اور پیدا دي او سره دا کنه السوزي عذاب الرسول يعملون جوړما له د فرض ما اشاء د فهم محاريب بالا خاني محاريب لري القصر محراب د مدد زمانه کې محراب بیت وي ولیکن محاريب اصل کې اوچته کمرو کوي وي په المكان المعروف الذي يقع بحذائر چې ودري کې داغه په مقابل کې امام دسنه دن يطلق على المكان المعروف الذي يخف به الامام وما يحصل في المساجد اصدر اول كنو كما قال السلام هذه وجنا فقهاء بدلنا فقنا ولذاك وله الفقهاء الوقوف في داخله وتماثيل او يقول بالتماثيل تماثيل مبارك اوس نه کوي تماثيل سو بخاري ترجمه خدا دا تماثيل معنی تساوی په شکل د انسان باندې په شکل د انسان بوتان چوي اوس په اعتراض راځي د موجوده زمانه کې چې پیغمبران بوتان ماتي او د بوتان جوړي نو تماثيل کټو نو بیا تماثيل په کټ په معنا راځي وای او کنه و ابو داود یو حدیث نه دی حدیث مسلمان د پیغمبر خدا سره بیمار شو په حیض باندې نو زه د مثال نه کوزه شوما پراش مثال کټو مثال او تمثيل کوم فرق دی خو خیر وشو بار ته دام پکې یو خبره و ما په لغت نه به تاسو نه کې تفسیر نه به تاسو نه کې پلان کې تفسیر کوي پلان کې هم خبره وکړه تیر سره مې کلمه اوس تماثيل تساوي شي ته اعتراض وکړي چې به سم بوتان پاتې نو جوابونه تر دې نه نو یا وای دا بوتان اوس باندې خالو خلاص او یا وای بندو او تماثيل د بیا عقل هم کې راشي د بیا ژوند اشیاء او تماثيل د ژوندۍ اشیاء د ونو د بوټو د سړکونو د آبادو تماثيل کې دي تم تماثيل وای او د حیوانات هغه تم وای دا د بیروها د ویجان اشیاء وتماثيل زحاق وي كان صور حيوانات زمخشري صور الملائكه والانبياء وصورها يوم الجمعات كبير النحاس وصبر الى اخره او يستيها صور بذال شرع جائز نکدا سی وجود ده کنه یجب بیا د بیروح په دې وخت مولانا مو خپل تفسیر نه غداوي چې په وخت تساوي په تورات بندو وسم باندې په قام بندو بیا به صحیح د زیروح بنای ورګه د بیروح وبشي لیکن چې موږ وایو چې الک بیروح یا به ذات الله باندې نو بیا به صحیح نو بیا به ترجمه کو چې کړو نو کټونه وکړو چې تشهیدی وای او وقيل كانت تماثيل صور شجر وحيوانات محسوبة رسما بكرم ويجوز شرا وحكى مهدوك للهداية أن قوم نجاز تصاويرا يوقوم نصب متساوير شيء بلانكي جروت لكن وأنت تعلمون ده بيغة جاهل ليه نمشي كم شيء نقل شيء وده غير دونيش نقال له ولا شيء تصاوير هو بنشي بحديثك انتهائي بنشي لعن المصورة علماء لكي تصاوير دول مكروه تحريمي يو عالم ده وعبد الرحمن د قاسم جید احمد بن حنبل دا امام مالک شاګرد هغه وايي چې هغه تصویر باندې چې دا سورې وي کپدې دیوال باندې یو کې داسې په کاغذ کې جوړ نه دی بندو او داسې بوت وندي جوړول شي غلط ولیکن عام علما دا خلاف دي کپه ونه کې وي کپه ګوري کې وي خو تصویر وي د شکل انسان راټول پد
دا غنه ما سوا تمام دنیا متفقه ده تساوي درول نه جایز او شي اوس زمانه راوته زمون واره اوس چې موږ مسلمانین ولې مسلمانین تاسو موږ نه منئ کېدل موږ هغه تصویر باندې چې سره بد فعلې تمایل کوي یا هغه تصویر باندې چې دا عبادت شي وي هغه تصویر باندې دا پکې قرضاوي سي یو خبره ده زمون مشر دی وړي فقط ورکی هغه دا استنباط کړی دی لیکن مسله دا ده احادیث کتابونو چې تاسو ګورئ د فقہ کتابونو وغیرہ پیغمبر وی دا شی بند دی بس بند رسول بند دی توب کې علتونه نه لټه دا دوه کار صاحب پر دا ځکه نو کله ځکه په کې بیا باندې کړه نه ځکه مکه وشنيشتي اصل چې پیغمبر بس الله په دې کې ویل نه علل بلټای دې لپاره چې غیر منصوص اشیاء فقياس سره هغه سره ممکن شراب بندي ما وی وی په دې کې نشرا عقل خرابای ما خچ کوم شي عقل خرابای عقبن نو دې کې تعلیل نه لړي ښا او امور منصوصو کې څه علت نه لټي نو په دې وجه دا خبري دا چې څوک کوي غلط کار کوي اصل څه کوي کته زه خو د موضوع سي مرګره مې قرضاوي سي نو مخکې موضوع سي ویل دا باندې په تفصیل کې ویل دي په رسائل مسائل کې باندې مفتی شفیق د لیکل کړی دي مفتی کفایت الله لیکل کړی تمام امام نووي ابن حجر ټول مشان لیکل دي باندې کتاوی زه پکې علت لټوم ما علت خلک ټای په دې کې بغیر منصوص کې نه لټای په منصوص کې لټای د پاره دی خبره چې بغیر منصوص کې حکم معلوم شي دا خو منصوصات دي په دې کې حکم نه ورغلی دا خو کوي او کنه علت خبره پدای او دا شراب باندې کنه عین شراب ولی باندې دا سری ما نشراب نه دی راوړي او خبر کنه شراب ولی هم باندې کنه البته بل یو شی وي د شراب ما سوا نشن راوړي حلال شراب ولی حلال دی حرام دا مسله سره دا کول چې تاسو وی واسي باندې دلته جوړول پیغمبر جوړ موږ هم جوړو دا خبره غلطه ده جماعت رسول الله هو چې الله رسول نقل کړی رد ورکړي دلته خالص کې صحوه عن المصوره په راغله دي عبد الله ابن عباس شری وینا وکړه زما خوراک اوس کل پدې وتان صحیح عزت سره ابن پیغمبر خدا فرمایي قیامت ورځ وته وینا کوي او روح ورکا کړو چې ورکه ته معذب کېږي سړی خفش او چې خفکهګه مو که خامخاکین د غیر دینو اشیاء کوه مدام یو جواب مکه دا وکړو چې دا پکې دا راوړي دا مې خبر شو بل جواب چې قرضاوي سي ویل چې دا پکې هغه راوړي نه راوړي هغه عبادت شي هغه نه راوړي خواهشات خرابوي دا قرضاوي سي څو پیغمبر خدا په مقابل کې قرضاوي سي ډېر غټ سره خدا پیغمبر په مقابل کې سره ته بل امام نبوي سي څومره ابن حجر څومره تمام دنیا متفقه ده باندې دا خبره په ما په مخینه کې چې څو کوي نو کوي دا بل جواب پکې ما په تماثيل باندې کټول مې لغت او خیا خبره خو دي خو غلا په تماثيل سره کټولو کې په کتابونو کې راغلي دي او مې کم کتاب د لغت خو خیا کم تفسیر کې په کم دا خو اسی خبره ما توکل په لکو دا په وجفان او کاسینی جفان د جفنې جمع ده غټي غټي کاسي کل جواب د دندانو بشان کل حیاض العظام غټي کاسي ته لوی دند وقدور کټوي قدر راسيات مضبوط غټ غټ دیګو ثابتا اصافي لا تنزل خزيجن بعزمها خبرو دا ورته او قلنا لهم اعملوا عمل کوي قال داوود اهل بیت او اتباع داوود علیہ السلام شکر د سو عمل د شکر کوي د الله د نعمتو زیاده کوي فلا ستر فخوتر وقليل الله فرمای ډېر کم دي په بندګانو زما کې شکر کوي فلما قضينا على الموت قال چې په سلام کله په مثال داوود سلام سره باندې مار او قال سليمان الموت حاکمين عليه السلام دغه مارګ ما دلهم خبر نکړي خلقنا على موتي فمقدمه الا ذا الارض مگر ذا الارض مو ته وینه وینه خلق هو کړو نو په دې خبره نو څنګه پوکړو نو دا پک راځي چې د عبادت کاو او دا بیت المقدس نیم کړي پاتې بس دا کوشش وکړو چې زبر کمرې ته نوزم ما زه بودرې ما پیران خپل کار کوي چې ما زه ولاړ او چې زه ولاړ دې خپل کار کوي نو دا پکې یو خبره شو خلک څه کوي نو دا دویبتون تاکل خشب وتسمى صرفه صرفه هم ویل شي دې دویبتون سودا او راسي د
یو دابه دا ټول سره دی او باقي سره دا تطغی نفسها بیت المراد نه فارغه ګډ سره ګټي دی د ورو ورډکونه یو بل نه کوي په لاړو باندې بیا په دنه شي په خپل کې مرشي نو دا دابه الارض دې پاکي کمره کې دنه نو وته ا کمره کې دې پس امساون ولا دې وختره امسار او چې راو دا څه خو مستشفى کنه ډیر نو خلک خبر شو چې دې خو فاشره فلما خر غوزدو توت الجن معلوم شو علمت بعد معلوم شو پیرینا دا لازمین کې شي معلوم شو پیر واضح شو پیریان مخکې به پیرانو په باره کې د بنی آدم خیال لو چې عالم الغیب دی اوس واضح شو چې عالم الغیب دی یا معلوم کو پیریانو د خپل ځان په باره کې کدا مشران مونږ ته وایي چې عالم الغیب نو دې کشرانو معلوم کو چې مشرات دي لو کان ورته جن الذين يعلمون ضعفاء الجن وبالذين كانوا علم الغيب واسعوا کشرانو پیرانو معلوم کو د متعدد درجو کان معلوم کو کشرانو پیرانو سی والو کو خپل مشران درا کدا مشران عالم الغیب وی یو په تکلیف کې ولې تیر ولو یو ترجمه لازمي واضح شو پیران بنی آدم متبینا معنی الظهارا ظاهر شو پیران متعدد واضح شو پیران خلق دا کدی د پټو خبر ولې به ولې تیر ولو یا معلوم کو کشران پیرانو مشران لرا کزم دا مشران عالم الغیب وی په تکلیف ولې تیر ولو خبرې پکشته لازمی او متعدی او تأکل من ساعتا دا تفهمات اصلی امسای خولو نو دا هم پکی یو خبر دا چې آبادی کولا او پای کی بیادا چل نو پدې معنی د نیکانو صالحانو پدې دنیا کې هم خلق امساګان خوړې شي نو قبر کې ونی بوټي هم مستکې دي شي خلق وې د پلان کې مقبره ونه سوګړې نشي دا غینه سوګسکول نشي او نو دا د مصدق پیغمبر اسلام امثاله او ویني خوري نو څه ته ویل شي ویل شي په خپل پوهیږي او دا خبر د علم غیب خو خاني هم ویخه چې دا اوس مونږ یو نو پوخه دلته وایي نبی داوود السلام کې خو دنیا د بیت المقدس په یو ځای د تابوت موسی کې مبارک بخار تعاملنا وسیله سليمان ته وینا کو پیغمبر فهمه کوي چې ورشد عمر داغه نه فلما بقي نبی صلی الله علیه وسلم یو کار پاتې شو تاسو کې مطالبه چې الله پاک د ما د امر د فنا کې حتی چې ورکار شي او داوه د علم غیب ختم شي نور خبره پکشته او موسی علیہ السلام نه د نشي مقبل ماته دي سليمان وزغار شي په دې مسنه او تعبد فيه وتجاهد بعده الحج شکر الله تعالی على ذلك دا د آباد کړي چې داوود دا وکړي دی هغه وکړي مخکې دا به تاسیس کړی او دلته وایي نبی اسلام وینا کو بنا من صرح له وبناه او دې په دغه شپنا چې دی وخت د ظالمه دا سنه د شپزوان په څنګه د نشو بلایزما د نشو په اسم دی باندې چا دی کړی دې آبادی باندې دې پوښ ملک الموت ته اذا قبر کې سبحان الله دا ودا چې بری کې طلب ما کو دې خبره اتباع عبادت کوما تکیه هو هر په امثال سو کوئی بیت المقدس آباد نو دا غیر لپاره اسو کو بیت المقدس ته بری کمره کې بشي ملک الموت بنسو تکیه ولا په قبر وقت الجن موت حتی چې راو ګرځي دا په مختلف نو دا پکې معلومه شو چې پیریانو معلوم غیب ندي اغي وي مونږ یو یا مونږ ته معلوم شي عالم غیب نور خبره په هم څه په بار تقدیر اللهم عامر الجن موتي حتى يعلم ان لا علم الغيب دا چې کوم یو عمل الموت ویل کله چې تاسو وینا شي معفو کا بما تو وینا شي تاسو عمر کې وسات پاتن شپیرا جوړ کا بادي چې شونه او ليس له باب ولاد منظمانه په امسا او قبر شو او تکیا وایو پیرن شاپیرا ولادي او دې موږ کوي اځي خبر اوس خو راته شو اوس دا خبره چې یو کال باندې او غیر کال وې دا تخمینی هر څومره زمانه شي لقد كان لسبعين خام خامون په پاره سبا لکه څنګه چې سمود او عاد قوم وایو دغه شان سبا ته قبيله سبا اصل سړيونه دا بیا بچی شي دي او دا غین خلک پیدا شوی دي سبا قیمت کنی په دې اوسېدو کې دې سبا چې قوم دي کنه نو آیتن یو قاعده خلق قدرت جنتان عن يمين وشمال دا یو لخوا اغلق صدا جنت آیت یو علامه دلالت کې پسمان دي فالله پشتوالي باندې چې الله قادر دی مغسو جنتان دو باغونه عن يمين د خیر طرفنا وشمال د دست
کلو خوری ورته موږ وی خوري د دې ربنا او شکر ادا کوي هذه بلتون طيبه دا یو کله دی ډیر ښه کله ډیر خېمه پکې ورب الغفور او رب غفور سو کوئی ماشي پکې نو سو کوئی نور څه پکې وای ډیر خسته باندې کله او خالقه وا لطيفه الهواي هذا تربتي مرزونه پکې نو حتی چې قریب ورته نشو وفي ثيابه خمر يا براغيث نغمه دې دا پکې والله اعلم کله دې نه او دغه زمانه فرقه او دال ملکند علاقه دا خیال کراوه نو دی وطن کې وبني دلته پکې کارکندي او غني مني پکې ټول آواز انګريز راغې ولې هغه زمانه کې څوک بادشاہ لګیدلې دي ډنډا راخلي دین او د دیمون نه یا ولی راخلي چې ولی راخلي نو ولی دی خو ولی دی خان ټول نو باندې شو دا زما اوس خو خاطر چا کوي هغه سره راپورته شي دا خوشي مېری په دې کې وسولو اوس پکې دا ټول باغ دا باندې بیا چرتا دي د الله د حکم نه قرباني کړلا الله موږ کان مسلط کړو هغه دن هغه بن چې هغه وکړو هغه کې سوري وکړو نو په کې لاړ دن وکړو سیلاب راغی نو چې دن لاړ شو ولې لاړ شو زمکه بیا وچه پات شو دغه چلو فرسلنا عليهم سيل عارم ولې په نو سیلاب د عارم څو سخت او سخت سیلاب او سو کوئی هغه خاص بنچو هغه تعاریم ویل شو سیلاب د عارم سو کوئی سیلاب د عارم د خاص دی سو کوئی عارم سخت باران ته ویل شي خبره پوه شو سو کوئی منګکان ته ویل سیلاب د منګکانو د منګکان وې سیلاب راغی سو کوئی سخت سیلاب دلته وی عارمر وجلو عارمون عارما چې بدخوی شي سخت سیلاب سو کوئی سخت بارانو دا غي سیلاب سو کوئی د منګکان د وې سیلاب بلقیس لما ملکت قوم وجنګ د علامه وادي پر خود حکومت او په خپل آبادی کې خلکو ته مطالعه چې واپس شوینه یا پس کې کنه ملکو احساس واقع نشته کما خبره مننه یمن واپس لا د علاقې ته چې باندې وش سیلاب براغه د درې وکنه وینا خو د الله زی بل کړي پکانو باندې او په ګوګل او غیره باندې باندې شوي او دا غیره په دروازې د یو بل لفاظه او دا غینه وبولیت من دونه برکت منها استعان او دن جوړ شو دا غینه دول اسلاري ثم چې والي نو بو برابر دې تقصوي یوسف الله وبدلناهم بعوض الجنتين وبدل الجنتين کې جنتين دو باغونو زوات اکلن خوندان د خوراک خمتين تریو یا تریو حامزين او مر تارخ خوراکونه فاض شو یا تارو خوراکونه فاض شو سو کوئی خمت ویلې شي مسواکي ون نو خوراکو د خمت مسواکي ون او چې تور شي پدې پوه سو کوئی بریو شي او میوه ون دیوا پدې پوه په صورت خشخاش باندې تو دا بیره میره وای و اصل خزان خوراکونه تارو او تارو و اصل خزان په غص پیژني خزان طرف له مطرفه وشين او سهسي من سيد د بیرونه قليل لګي کرکني دا په ګورا دا په پوښو مې روک دی داوله زاور کومه ما کوو دا الله د نعمتونو شکریا دا نکړه دلته وای کو پر کړو پر رسول باندې جال سنو کې الله لګي تغم کېږي شي پیغمبران راغلي وهل نجازي كفور او ځان ورکومګه مگر نه شکر دا سخت ځم نه ورکو وجعلنا بينهم وبين القرطين او دا بنچ راغلو او ولي په جوړ شوی بیا د دې کلو کې په دې کلو کې آباد شوی ګرځوري مونږه په منځلي کې په منځهره کلو کې بارک نه بیا چې واکې برکت چولې او ځایتن کلی کارا برکتی اسمه کومو د شام او د یمن تر شام ور د علاقه چې ټول آباد وا دلته کله الته کله یو کلی کې چې اوس کا بل ټول وړه ورسېګا بل غرمو کا بل ګراسي متواصل بقرب بعضها من بعض حتى يحس يصور من بعضها بمقابلته دې پوښي مرتفع الاکا پړې رکوع باندې نو دا پکې کړیو کارا قران باندې وړې کړیو ظاهرو کارا وقدرنا في اسر انداز کړو په دې کې مزل برابر په برابر لکه دومره مزل دلته دومره مزل التم کله دلته هرمو الته مقام او ورته وینا وشلا په جبه د قال باندې یا په جبه د حال زئی پکې لیالیا د شپو او ايام دور امي دي خطرې دار مصیبت فقالوا ويل ربنا يذل باعدو فسنك بين اسفار غرم نزل شامه چې نعمت ډیر شي نو دې بیا هغه خو خوراکونه بیا تنگ شي مداسي
یا خو جو وینا کړی یا الله ټول خلک یو شان برابر دي دي کې د غریب او د مالدار څه فرق دی ټول یو شان دي خوراک اوس کل کوي د سم دا جو بدقات او جو د حال معنا وینا نه کړی او د الله د نعمتونو شکریا درلا د شکرې په عوض کې رالو ګویا کې وای نه وکړه چې الله زمونږ د نعمتونو د نعمتونو بدل کا او جو د قال نشولا بلکې جو د حال وینا وظلم الظالم ذات یو عذاب فارغ المخامخ وګرځ ورته الاحاديث خبري اوس خلک خبري کوي ومزقناهم پس نظم کو دې کله مزقن په پورا خرو فارو عرب کو په پورا خرو په تاریخ د قتل د شام ډیر علاقه ته لخم راغله دي مزعر راغله دي دا د مکی د مدینه منور د باشندگان دي دې تسویل شي د اکبر شي او دا اوس او خضرت او څو فرق لغا لا اوس او خضرت دا هم دا غیر عقیده ټول غیبه اباد شي او السباء للسامن في الشام الى هذا الصام الشام والمار بيصريب والجزام بتهامه ولا أرض بعمان أنور بكواي خضاع بمكة وصلت بحرين خضاع خوار وارش بس نسك من ذا فدي علاقة خوار وارم او إن في ذلك لآياتين لكل سبار فدي مكسكي نفي لكل سبار لخلصبتهم جي شكرا ولقد صدق على الجميع زمنين خام خارشتك بلمان إبليس قبل جمان دا جمان کرے چې یو تن به زما په الله تعالی کې استبې خود بندګانو کې تبا نیکان صالحان جاري هغه خبردار د ګمان فقط مطابق شو څوک دنیا دم یا سوا مگر یو جماعت ایمان در تابع نشي او نشي له د پاره شیطان په دې مسله خلاص صرف وسه سوا الا لنعلم مگر چې موږ معلوم کو او د الله له مخکینه دي معنا د الله علم متعلق شي یا تعلق شي دار مشار سره دې لپاره چې یو ترجمه چې معلوم په علمي شهودي باندې یا چې معلوم کړو زمون علم متعلق شي او دا اشیاء داش دی وګڼل چې معلوم کړو دا کومه چې مثلا یقینا په فرق باندې هغه څه دا شانه چې شک کیږي او رستا په سمانه حبيب یو او دوی قل دول الذين زعمتم اي پیغمبره مشرکان ته هغه څنګه تاسو بلې سوا د الله لا يملكون مثقال ذره طاقت لري کوم عزیز ذکرې باندې دا امر د زورن دی واه وبلې نشي کول هغه طاقت لري کوم مثقال ذره په اسمان کې نه پاتنه وما له په دې کې هغه دې کې په اسمان نه کې څه مشته نه خلق ولا غير وما له شيء الله ورا من به اعلى من ذهب ثم ذبح وراكم والشفاعه فرش بينهم كاين لكم الله بعد شخص فرش الا لمن الجوم هذا شخص الله حتى تغيب ولي قيامت شي اذا فزع جهيبت لرشي رسول الذين قالوا واي ماذا قلبكم السبوي رب استاثر سوي قالوا واي باقي الحق داش د قیامت خبر شي فرشتو تویناو شي وحراشي په هيبت راشي بیا هيبت لرشي فزع باب تفصيل سر بارا لرشي هيبت کولنه واي دالان دي فرشتي ماذا قلبكم استاثر رب سوي قال الحق څوک دا سفارش خبرې کوي څوک د قیامت خبرې کوي څوک سفارشیان به هم راشي د شرف پر سفارش کې هغه هم راشي بیا دا سفارش کوونکی او دا چا سفارش کوي شي هغه من مشهور هيبت راشي چې هيبت راشي اندې بشي هيبت بیا ویناو کې دا څوک چې شاه سفارش کې تاسو رسول د پور دنا قال الحق دام راځي نو حتی وزین فضاء من قلوب الشفاعه المسؤولون ذکر د خواري دغه خوش خبري خبري پکې راشي قالوا وای یو بلتا ما ذکر په ذات په سفارش کې څه ویلي وی الله پاک وای شفاعه وی الحق لان کوي حق خبره ده حکمت وای الله علي کبیر دلته یو روایت دا په جاډوي تفسیر دی چې اصطلاح کې راځي په وحي باندې کومه فرشتي وای چې سیرا د قیامت مبارکي په دې وخت هیبت راشي دا پکې ویل شي انور روایت هم چې ګوري مطلب قیامت شي نه په قیامت کې هم د شانتي ماقع شي چې بیا بلاندي او باندې فرشتو ټول هیبت وي دا غي نه پسبا هغه خلق د چا سفارش کوي شي او دا غي نه پسې دغه شي هیبت بیا وتفوس کوي چې الله سو لقد صدق الانجليز ظنه فتبعوا كل من يرزقكم وهو سوق د کس اسمان طرف نه زمکه اسمان سو پیدا کې بارونه د زمکه پسنده وای الله وانا منغا واياكم يا تاسو لا هدن يا په هدايت يا په گمراهي
اصل کې هم په هدایت او فورای کې ودسې ویناتو د مناظره په دوران کې مخامخ سره خپکی کی خصم شور کوي نظر ته یا بته یا بزو یا په هدایت یا په گمراهي واده ورتوا تاسو چې دې لاغین چې مجرم کړی او تاسو ولال سمونه تاسو یې اما تاسو عمل وای جمعو کې زمونږ تاسو مسکره زمونږه بیا فیصله کوم تاسو مسکره حق باندې الله فیصله کوم حفظتاون فیصله کوم کې علني واقع ورته وای ارونی وخیماتا هغه څنګه تاسو به کوی په الله پر شرکا ارون الذين حقتم به شرکا وخیماتا هغه څنګه تاسو کوی په الله پر سپه کوي شرکا ارونی په معنا اعلمو باندې نیا په یوم مفعول الذين حقتم به مفعول شرکا به مفعول معلوم که وخای ما تا که څنګه تاسو مسلمان کړي په الله پورې سم لکړي سم په اوسې شورکا اکرویت چې کوم دې بصری شي پستر وته وخای که څنګه تاسو لکړي دا دوه ګل شو او حال کوم شورکا دا ما سره شو حال شو کله د سینشتي الله پاک دې زور ور دي قول حکمت نه دې لګره متعالی دی وجد فارا مگر الا کا مگر ټول خلق د فارا نه دې لګره متعالی دی یو شي د شاو د فارا مگر د فارا د ټول خلقو یې د فارا د تبلیغ د ټول خلقو دیو قول پاره نه بلکې د ټول لپاره نو کا قول شي منعتا بس تکاتی او غرهون کې خوش خبري ورکون کې هم غرهون کې نه لکه اکثر خلک نه کوي وای دي لو نه کوي نه قلم د قیامت راځي تاسو مشتنی ورته وایا تاسو په تاریخ یو ورځ دی دا نو څه کېدل شي او ساتو مخکې شي وای کاکران موږ ایمان ورو په قرآن باندې نه تا کتابونه چې مخکې شي تورات انجیل وغیرہ اګه تدویر مخاطبه او ظالمان ولاړي په طرف باندې او واپس کوي او بل کوي هغه ثالثي او ثالثي